الرحمن الرحیم فإن قیل فکیف یصح اطلاق الموجود والواجب والقدیم. مخکې دا مسله تیره شوه چې د جسم او د جوهر اطلاق په الله تعالی نه کیږي. بیا د جسم او د جوهر یو قسم دریمه معنا ذکر شوه چې جسم قائم بذاته توای او جوهر موجود لا فی موضوعین توای. نو چا به ویلې چې پکار دا چې په الله د جسم او د جوهر اطلاق وشي، ځکه جسم قائم بذاته توای، الله هم قائم بذاته دی، او جوهر موجود لا فی موضوعین توای، الله هم موجود لا فی موضوعین دی. خو بیا هم اطلاق د جسم او جوهر په الله تعالی ځکه نه کیږي چې ورود د شرع په دغه اسماء د خدای د پاره نه دی راغلی، او اسماء د الله تعالی توقیفی دي، مسموع موقوف علی السماع من الشاری دي. خدای د پاره به هغه نوم دی چې کم قرآن او سنت صحیحه کې راغلی. بس نو اوس اعتراض دی. اعتراض دا دی چې تاسو خو خدای ته موجود وایي، خدای ته واجب وایي، او خدای ته قدیم وایي، او حال دا دی چې ورود د شرع په دې دریو نومونو سره نه دی راغلی. کم ځای کې خدای ته واجب ویل شوي دي، کم ځای کې خدای ته موجود ویل شوي دي، او کم ځای کې خدای ته قدیم ویل شوي دي. دا نومونه تاسو خدای له دا اسماء یادوئ، حال دا دی چې ورود د شرع په دې نومونو سره نه دی راغلی. فإن قیل که څوک اعتراض وکړي فکیف یصح اطلاق الموجود، بیا به څنګه صحیح شي اطلاق د موجود او د واجب او د قدیم ونحو ذلک، یا د دې په شان مما لم یرد به الشرع، هغه چې شرع پې نه ده وارده شوې. تاسو خو وایئ چې اسماء د پاره ورود د شرع ضروري دی، ځکه اسماء خداوندي توقیفي دي. نو دې کې کوم ځای کې شرع راغلی ده؟ واجب، موجود او قدیم. قلنا سره دوه جوابونه کوي. یو دا ده چې د واجب او د موجود او د قدیم اطلاق منګه په خدای کوو، دا په دلیل شرعي سره ثابت دي، چې هغه دلیل شرعي اجماع د امت ده. امت په دې اجماع کړې ده چې خدای ته واجب هم ویل کېږي، موجود هم ورته ویل کېږي، او قدیم هم ورته ویل کېږي. اول جواب قلنا منګه جواب کو بالاجماع، دا منګه خدای له ثابتو په اجماع سره، وهو دا اجماع من ادله الشرع، د شرع د دلایلو نه ده کنه. وقد يقال سره بل جواب کوي، یا لکه الله تعالی ته د یو نوم باره کې شرع راغلی، شرع وارده شوي، او یو بل نوم په کلام عربي کې د هغې نوم مرادفي، معنا الفاظ بدلی معنا یې وایي، بیا یې هم د دې بل مرادف چې شرع نه ده وارده شوې د هغې اطلاق هم په خدای کېږي. تاسو پرې پوهېږئ؟ دا یوه قاعده. دویمه دا ده د کم نوم اطلاق چې په خدای وشي په شرع کې، او د هغې نوم سره چې څه لازمي، د هغې اطلاق هم په خدای کېږي. دا دوه قاعدې. درېیمه قاعده
د یو نوم اطلاق په خدای وشو په شرع کې جایز شه د هغه نوم معنا په بل لغت کې د هغې معنا اطلاق په خدای کېږي هلکه به پوه شئ نو الله اطلاق په خدای شوی دی او د واجب او د قدیم نه دی شوی خو واجب او قدیم مرادف دي د الله سره دې په کوم نو د یو مرادف شوی دی نو د دې نور مرادفات اگر چې په شرع کې نه دي ثابت هم کیږي دا یو او موجود د الله سره لازم دی او د الله اطلاق په خدای شوی دی نو موجود ور سره لازم دی د لازم هم او د الله شوی دی الله ذات واجب الوجود ته وایي چې په خپله موجودي چا نه یې موجود کړی نو د خدای اطلاق هم پې کېږي نو د خدای اطلاق هم پې کېږي تاسو به پوه شئ دا پکې تاسو ټول لګولي نو خود به باندې ولې ځکه خدای په بل لغت کې د واجب الوجود هم معنا دی خدای دا اصل کې خود آئی په خپله موجود چې چا نه موجود کړی او په خپله موجود واجب الوجود او دا خدای اطلاق پې کېږي ځکه د واجب الوجود اطلاق پې کېږي او خدای د واجب الوجود هم معنا دی په بل لغت ګورئ وقد یقال او کله داسې هم ویل کېږي چې ان الله تعالی والواجب والقدیم الله تعالی او واجب او قدیم الفاظ مترادفه دي والموجود لازم او موجود لازم دی دې په پوښتنه للواجب د واجب سره وإذا ورد الشرع چې کله شرع وارد شي باطلاق اسم په اطلاق د یو نوم بلغتن په یو لغت کې په هو اذن د اجازت دی باطلاق ما یرادفه په اطلاق د هغه څه چې د دې سره مرادف وي من تلک اللغت د دې لغت نه او من لغت اخرى یا د بل لغت نه وما یا د هغه څه اطلاق یو لازم معنا هو چې د دې د معنا سره لازم هلکه تاسو به پوه شئ کې په فيه نظرون دې کې اعتراض دی هلکه اعتراض دا دی چې اسماء د الله تعالی توقیفي شو چې د یو مرادف اطلاق په وشو نو د بل مرادف خود نقل نه دی کنه قرآن او سنت کې نقل نه دی ته په څنګه اطلاق او ډېر داسې الفاظ دي چې هغه په خپلو کې مرادف دي او د هغې اطلاق یو په بل نه کېږي لکه عالم او عاقل مرادف دي د عالم اطلاق په خدای کېږي او د عاقل نه کېږي دیم په فيه نظرون کې اشاره دی خبرې ته ده چې تا ویلې چې واجب الله واجب او قدیم الفاظ مترادفه دي دا غلطه خبره ده دا چا الفاظ مترادفه الفاظ مترادفه خو دې ته وایي چې الفاظ جدا یو معنا یو وایي دلته خو د دې الفاظ معنا بدله ده الله تعریف دار ذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال او د واجب تعریف دار ما يمتنع عدمه او د قدیم تعریف دار ما لا بداية له هر یو تعریف جدا چې د الفاظ مترادفه شو البته دا ویل شي چې دا متساوي په صدق د ټولو اطلاق په یو ذات کېږي په فيه نظرون کې دې ته اشاره دا ډېر طویل او اوږد بحث دی چې اسماء د الله توقیفي دي که نه دي دې کې دوه مذهبه دي د محققینو مذهب دا دی چې اسماء د الله توقیفي نه دي داسې یو لفظ
چې د الله تعالی جلال جمال کمال باندې دلالت کوي. اگر که ورود د شرع نه راغلی خدای ته ویلی شي، خو په دې شرط چې دغه لفظ کافرانو د خپلو معبودانو دپاره نه استعمال کړی، یا کافرانو استعمال کړی دی خو بې ادبي ده پکې، داسې لفظ به خدای ته نه استعمال. تاسو به پوه شئ. بل یو قسم اسما دي، بل صفات دي. په خدای کله اطلاق د صفاتو کېږي، کله پې د اسماو کېږي. یعلم ما بین ایدیهم، او کله عالم علیم دا اسما شو. کله اطلاق د افعالو کېږي او بیا د اسماو نه کېږي. لکه حدیث کې دي چې درې تنانو ته خدای خاندي، یضحکو. یضحکو معنا خوشحالي کې ورته، یو چې د شپې سړی مانځله راپاسي. یضحکو د خدای دپاره استعمال شوی دی، او ضاحک خدای دپاره نشي استعمالولی. تاسې پې پوه شئ. دې باب کې کتاب الاسماء والصفات ته په حقیق بهترین کتاب دی. تاسې پې پوه شئ. کتاب الاسماء والصفات د بیهقي هغې کې دا ټولې خبرې ذکر شوي. ولا مصور، او خدای مصور نه دی. مصور صیغه د اسم مفعول ده، د باب تفعیل نه. معنا دا د ذی صورت و شکل، د صورت او د شکل والا نه دی. ولی مثل صورت انسان و فرس، لکه څنګه صورت چې د انسان او د فرس دی، لکه مجسمه چې وایي د خدای داسې شکل دی لکه د انسان. ولی یعنی تلکه ځکه صورت او شکل من خواص الاجسام، دا خو د اجسامو خواص دي. تحصل لها، حاصلیږي د اجسامو لرا بواسطة الکمیات والکیفیات، په واسطه د مقدار او کیفیت سره. شکل څنګه راځي؟ لکه دومره دوه ګزه یې اوږد جوړ کړه او سپین رنګ یې کړ، نو دوه ګزه اوږد دا کمیات شو، او سپین رنګ دا کیفیت. وإحاطة الحدود والنهایت، او احاطه د حدود هم پکې وکړه او د نهایاتو انتها به دومره، او د املا یې دومره وکړه. نهایات حدود د حد جمع ده، نهایات د نهایې جمع ده. دلته مطلب یو دی، په اعتباري فرق پکې شته. حد هغه انتها ته وایي چې د جسم نه بهري، او نهایه هغه انتها ته وایي چې جسم کې دننه. هلکه دې ځای نه شروع شوم دې ځای ته راورسېدم، دا نهایه شوه، او دې ځای پورې دا حد شو. ولا محدود، خدای محدود نه دی. محدود څه معنا؟ ای ذی حد و نهایت، دا حد او د نهایې والا نه دی. دا حد نه خو یا تعریف بالذاتیات مراد دی، خدای معرب بالذاتیات نه دی. ځکه معرب بالذاتیات مرکبی د جنس او د فصل نه، او خدای مرکب نه دی. و نهایت، او د نهایې والا نه ده چې انتها، ځکه انتها د متناهي او خدای غیر متناهي. ولا معدود، او معدود نه ده، معدود شمیر کې نه راځي. او معدود هغه ذات دي چې د هغه دپاره اجزای یا جزئیات، چې اجزای هغې ته ذی عدد وایي، چې جزئیات دي نو ذی کثرت ورته وایي. نو ای ذی عددن و کثرتن، د اجزاو د جزئیاتو والا نه ده. یعنی لیس محلا للکمیات المتصله، محل د کمیات متصله او نه دی، لکه مقادیر، او نه د منفصله او لکه اعداد، وهو ظاهرا، دا ظاهر. یا لکه معدود، دا معنا محل د کم نه دی، کم مقدار. کم په دوه قسمه دی، یو کم متصل دی. متصل هغې ته وایي چې اجزا یو ځای، یو منفصل چې جدا جدا. لکه مقدار لس ګزه نه دی، ګزونه خو یو ځای سره نښتي، دې ته کم متصل وایي، لکه مقادیر. یا کم منفصل اعداد، حصې لکه شل هګۍ درته واچوه، یا شل بلورۍ واچوه،
ولا متباعز ولا متجز ذي ابعاز واجزاء دا ابعاز او دا اجزاء والا نه ده ولا مترکب منها دا ابعاز او دا اجزاء نه مرکب نه ده ولی لما فی کل ذلك من الاحتیاج ځکه په دې ټولو سیزونو کې احتیاج د المنافی للوجود چې منافی ده د وجوب الوجود سره فما له اجزاء یلکا د مرکب او د متباعز او د متجزی په مین کې فرق سره فما هغه شی له اجزاء چاغه د پاره اجزاء یسمى باعتبار تألفه منها مترکبا دا نومول کېږي په اعتبار د دې سره چې دا د دې اجزاو نه جوړ دی مرکب ورته چې دې ته وګورئ چې دا شی د دې اجزاو نه جوړ دی نو مرکب ورته و باعتبار انحلاله الیها او په اعتبار د خورېدلو د اجزاو ته چې دا خواره واره کې نو بیا ورته متباعز او متجزي اجزا هم مرکب کې شته کنه په دې ته وګورئ چې د اجزا د پکې راغون کړي دي نو مرکب ورته او چې دې ته وګورئ چې د اجزا خورېدم شي نو بیا ورته متباعز او متجزي ولا متناهن او خدای متناهی نه دی څه معنا ده ذی نهایت نه دی ولی لأن ذلك ځکه دا متناهی کېدل من صفات المقادیر دا د صفتونو د مقدارونو نه دي والاعداد د عددونو او خدای خو زیادت او زی مقدار نه دی هلکه تاسو به پوه شئ که بس